أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سورة التوبہ 112 نمبر آیت. په دې آیات کې د جنتی خلکو علامات او صفات ذکر شوي دي او دا د جنتی خلکو دا علامات هغه صحابه کرام چې بیعت عقبه کې ساخستري ون باټولو کې د صفاتونه موجود او د صفاتونه چې کوم دین د جهاد او د جنت لپاره د جنت لپاره شرط نه دي، یعنی کوم خلکو چې دا صفات نه د جنت نشي تللی دا معنی نه ده، لیکن مطلب دا د جنتی خلکو علامات دي. دا خبره ده، دې خبرې د دوانو خبرو حاصل ده چې ډېر خلک د دنیا نه داسې تللی دی چې هغوی شهیدان شوي دي، هغوی د یوې روژې نه د یو مانځه ټیم سره هم نه میلاو شوی. کوم چې حدیث مبارک کې راځي چې نبي علیه السلام مخې ته یو کس راغی، لاس کې ګرجوري ورسره وي، د بدر د جنګ ورځ وه. نبي علیه السلام ته یې وویل چې ایمان راوړم که جهاد وکړم، کم کار وکړم؟ نبی علیہ السلام ورته ویل چې اول ایمان راوړه بیا جهاد وکړه او تعالی به الله جنت درکړي. نو دې کس دغه کجوري چې کومې لاس کې ورسره وي هغې واچولې چې دا چې زه خورم دې کې غټ ټیم لګي، فوري حاضرېدل پکار دی په جهاد کې. او چې څنګه دی ورسېد هلته شهید شو. نبی علیہ السلام به ویل چې دا ډېر عجیبه سړی دی، عمل ډېر کم دی او ثواب یې ډېر زیات دی، اجر یې ډېر زیات وګاټو. د دغې نه معلومېږي دا چې د جنت وعده چې کوم ده نو صرف په جهاد او په شهادت سره ده، کم چې دلته کومه وعده ذکر شوې ده. لیکن د دغه جهاد نه علاوه هم د جنتي خلکو خپل علامات دي چې هغه به جهاد نه یې کړی، فرض عین به پې نه یي او دا صفتونه به کې موجود دي، بیا هم جنتي خلک. مطلب یې دا شو چې داسې نشي کېدلی چې سړي دا صفتونه به کې نه وو نو دې موقعو ته میلاب نه شوله او شهید چې ګن جنتي بنئ، داسې نه ده. دا شرط د جنت دپاره نه شو. د دې نه بغیر هم چې څوک شهید شي به جنت ته ځي، الله تعالی جنت ورکوي. دغه شان ده کې د دې صفتونو موجود کېدو سره بیا شهادت هم ضروري نه دی. کم چا کې چې دا صفتونه موجود دي هغه جنتي خلکو علامات دي، نو که د شهادت میلاو نه شو دا هم بیا جنتیان دي که موقع ورته میلاو نه شو، په شرط د دې چې منکر نه وي. منکر بیا هغې حکم بدلیږي، چونکې دا صفتونه د بیعت عقبه والا صحابه کرامو کې موجود وو، نو ځکه د ذکرونو کې د مجاهدینو صفتونو کې دا ذکر شو. الله تعالی وایي التائبون العابدون، دغه مجاهدین چې کوم دي نو دا توبه ویستونکي دي. کم کسان ته چې الله تعالی د جنت خوشخبري ورکړله نو دغه کسان توبه ویستونکي د ټولو ګناهونو نه د ګناهونو نه توبې ایستلي دي. عابدون دا عبادت کوونکي دي، د الله تعالی په احکام باندې عمل کوي، فرض منځونه، زکات، عشر، څومره عبادات چې دي که جسماني دي که مالي دي هغه ټولو کې دوی دي عبادت کوي. حامدونه دوی حمد ویونکي دي. یو حمد چې کوم دی دا ښه صفت ته ویل کېږي، نو معنی دا چې د الله تعالی ښه صفتونه بیانونکي دي. حمد او مدح کې فرق دی. حمد هغه صفت ته ویل کېږي چې د چا صفت د بیانې د صفت به دغه پر اختیار کې موجود دي، او مدح هغې ته ویل کېږي چې دغه صفت چې د چا بیانې نو هغه په اختیار کې بنئ. نو په دې وجه باندې ته داسې ویله چې حمید الله د الله تعالی حمد مې بیان کړو، ځکه کوم صفتونه چې موږ د الله تعالی بیانوو د الله تعالی په اختیار کې دي، غیر اختیاري نه دي. خو د دې په خلاف باندې اوس ته فرض که د مرغلرې صفت بیانې، نو مرغلره کې بیا حمیدتو نشي ویلی، هلته کې به مدحتو وایي چې مدحت اللؤلؤ علی صفائها، ما د مرغلرې صفت وکړو د هغې د صفایي او د هغې د ښایست د وجې نه. نو هلته کې حمد ټکه ځکه نشي استعمالولی چې دغه صفت چې کوم د مرغلرې دی د مرغلرې په اختیار کې بېرته نه دی، د هغې د کنټرول نه بار دی. نو دا د حمد او د مدح منځ کې فرق شو. د دواړو معنی ده ښه صفت. بیا کله چې دا حمد ته کله بیانې په مقابله د نعمتونو کې د الله تعالی صفتونه ذکر کړي چې الله تعالی نعمتونه درکړي، دغې په وجه ته الله تعالی ښه صفات بیانې، نو دغې ته شکر ویل کېږي. د حمد په معنی دغه ځای کې د شکر راځي، بیا د په معنا د شکر سره شو. او ذکر د نعمتونو د ذکر نه بغیر، د هغې د نعمتونو د بیان نه بغیر د الله تعالی صفتونه ذکر کې بیا په معنا د ثنا سره راځي.
نو دې ځکه کې د حامدون دواړه معنی سمون خوري چې یا حامدون دوی د الله تعالی شکر وستون کې د مقابله د نعمتونو کې دا معنی چې کوم دا مال قرآن په ترجمه کې ذکر کړی ده او د حامدون معنی ثنا هم اخیستل شي کوم چې ټول مفسرین نقل کړی ده او د مال قرآن په تفسیر کې هم دغه سیده چې حامدون په معنی د ثنا سره اخیستل دي چې حامدون د الله تعالی ثنا ویون کې دي نو دغه یو حمد د چې کله په مقابله د نعمتونو کې کیږي شکر وي که مقابله د نعمتونو کې نو په معنی د ثنا سره وي السائحون روجانون کې دي سائحون در سیاحت نه اخیستل شوی دی سیاحت چې کوم دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې قرآن کوم ذکر سیاحت ذکر راغی او سائحون ذکر شو دا په معنا د روجي سره او هغه وجه هم ذکر کوي وجه دا چې سیاحت د عیسایانو عبادت هغه بس سیاحت د سکاو چې خپل علاقه به پرې خو د کور کله مال دولت به پرې خو دو شړ بیابان ته به سفر وکړو الته یو غار کې به اوسېده او صرف د الله تعالی عبادت وکړه بل په هیڅ شي کې بیکار نه لاره دې سیسته باغوي سیاحت وایو او په اسلام کې دې سیسته رهبانيت وایي دغه سیاحت یا رهبانيت په اسلام کې حرام دی منه دی هغه هم د ځان نه جوړ کړي د هغه بدن کې هم دا موجود نه وو چې ته شړ بیابان تلاړ شو د خلکو د غم نه بغیر ځان لږه ژوند ته راو ته عبادت کوا ځکه د امت اصلاح هم د مسلمان د غړ ذمہوارونه ده په اسلام کې داسې زمانه اور د فزیمان د روزه قائم قام وګرځیدا کوم چې د ډېرو روایتونو هم ثابت دي روزه ته سیاحت به د معنا سره ویل کېږي چې کله انسان روزه ونیسي نو باوجود د دې چې د خپل کور کلی کې موجود دي لیکن د ډېر سپری خودل یعنی د خپل خوراک سقاک دغه شان د کې د نفس او د جسم چې څومره ضرورت واغې تر کړل پرې خودل نګوي چې د هم سیاحت کو د الله تعالی بندګۍ د پاره هر سپری خودل نو د السائحون ډېر مترجم په معنا د بے تعلقۍ سره غستره د السائحون بے تعلقی کون کې دي یعنی د دنیا نه خپل تعلق کټ کړي دي دا معنا د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا هغه نقل کړی دا الراکعون رکوع کون کې دي الساجدون سجده کون کې دي الامرون بالمعروف دی حکم کون کې د نیکی معروف معنی چې کوم دا تفسیر روح المعانی ذکر کړی د جما وافق الشریعت فهو المعروف هغه خبره چې کوم د شریعت برابرۍ هغه معروف او چې کوم مخالف د شریعت هغه ته منکر ویل کیږي منکر معنی د ناشنا نو بشریت کې بدا سپیز نه ناشنا خبره وای معروف معلوم ته ویل کیږي دا نو کوم چې د شریعت خبره نو بشریت کې به هر چا ته معلومه وي خلکو ته معلومه چې دا خبره د شریعت د مشهور خبره وای نو دا خلک به حکم کوي اول ته د نیکی د کار چې کوم کار په شریعت کې لازمی به خلکو باندې نو دی به بل دا حکم بیانې چې دا وکړي به عمل وکړي والناهون عن المنکر او دی به منع کون کې د بدینه خلک منع کول دا د اهم ذمہوارونه ده منکر هغه شی د ویل کېږي چې مخالف د شریعت کوم شی د شریعت مخالفي د هر مسلمان فریضه ده چې داغي مخنیوي وکړي دا د خاصو خلکو د مولیانو ذمہواری واضح هم نه ده او د خاصو خلکو ذمہواری نه هر مسلمان ذمہواری ده چې د کم ځکه ګناین دغه مخنیوي وکړي نهي عن المنکر چې کوم د احادیثو کې درې مرتبه راغلي چې په دې کې ته کوم باندې عمل کې نو تا ته یو قسم د مسلمانۍ او درجه ملاويږي د دې اعلی درجه دا چې کړه ته جرم ویني په لاس باندې به منی نو دا کیفیت چې کوم دی د اعلی ایمان دی د لاس نه بغیر چې کله صرف نصیحت ورته وکي د اسمان سره د عمل ونه کی د درمیانه ایمان دی او چې دغه د نصیحت نه بغیر چې کوم دی صرف نفرت وکي چې دا خلک کار نه کوي اخواته نه کینی لري ته کینی او خواته نه ورزي به دغه محفل کې نه شریک کیږي نو دا کمزور او ادنا ایمان دی د بایکاټ د ادنا ایمان دی به چې د دینم سره ورخواشي چې د بایکاټ یا مونږ کې کړ چې د منځ ګناه ده لیکن بایکاټ یا مونږ کې اگر چې دا جرم په خبره معنی کوي نه بلې کوي لیکن دې ته بایکاټ نه کوي وسره ناست نبی عليه السلام فرمایي چې د پزړه کې د وری دانی برابر ایمان هم پاتې نشو نو بدی حالاتو کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي ډېر محبرونه د سي چې هغه سره بدی باندې ګرم شوی چې مولا حقته او مولا پورت یو خاص کس نه یادای چې ګنې دې کس سره زما اختلاف دا ټیک نه درس نه وي
د مولا عامه کولیه استعمال او بیا مولا څوک دی مولا خو څوک پیژني چې د دین داعی او د دین باندې پوهېدونکي کس ته ویل کېږي دغه شان د چا موضوع چې نو ګیره د ګیرې سپکاوي پسې لګېدلي پلانکې ځکه سړی ولې د ومې نه لید او ګیرې داسې واغستې داسې نه و چې دغه کس زیاتی کړلی بلکې الزام په ګیرې باندې لګي معلومیږي دا چې دا سړی د اسلام د ارکانو د احکامو نه متنافره دی ځینې ځایونه داسې چې هلته کې ټي وي ګان لګېدلي او که دا ټي وي که ډېر هم خشي او دغه نورې عیاشانې د لرې کړي نه کوم خبرونه چې پرې خلک ګوري نه څوک وایي دا یوه ښځه وایي دغه ښځه دوی خپله نه خپله نه پردې ته لازمي او هغه زنانه چې کوم د دې ته پرده لازمي ده بیا هغې په داسې طریقه باندې ځان برابر کړی رنګونه منګونه هر څه برابر کړي خواري په ځان باندې کړي او دوی ورته ناست یا زه خبرونه اورم او بس ډډه وهلي او موږ غلط څه نه ګورو صرف خبرونه اورو ته په خبرونو باندې څه تا د داسې خبرونو نه څه فایده ده ته په داسې خبرونو باندې اعتماد کولی شي نو داسې محورونه ماحولونه ډېر زیاتي دغه شان ده کې کله د ګډا ماحولي کله یو شی کله بل شی غم خادو کې دا قصې پسې ډېري نو په دې کې اعلی ایمان د هغه چا دی چې زبردسته یې مني درمیانه ایمان د هغې دی چې صرف نصیحت ورته وکړي کمزور ایمان هغه دی چې دغه محورونه لاړ شي پاسې دي بالکل بې ایمان هغه خلک دی چې پکې ناست دي د اخره پورې او پانستېږي دا د نهي المنکر هغه حیثیت او مرتبه ده او دا د ایمان د اهمو ذموارونه ده نبی علیه السلام فرمایي چې کوم خلکو کې دا په لاس منې کول په وینا سره بایکاټ دا درې واړه خبرې چې د لرې کې په دې خلکو به الله تعالی یو داسې عذاب راولي دغه کومې چې نیکان خلک دي ځان ته نیکان وایي دې باندې به الله داسې عذاب راولي چې دې د زړونو نه به د نیکۍ هغه شوق او محبت ختم کړي او د ګناهونو کرک او نفرت به هم نه لرې کړي نو د دې نیکانو حیثیت او د فاسقانو حیثیت په یو لیول ته راشي دواړه به ګمراه خلک شي بني اسرائیلو کې چې کله داسې شروع شو نو د هغې نه وروسته هغې باندې عذابونه هم عمومي شروع شو عمومي عذابونه کوم ته چې وبایي امراض هم ویلی شي دا په دوی باندې شروع شو نو د مسلمانۍ د علاماتو نه دا دی چې دوی به بد کارونه منې کوي دا به پرېږدي نه چې بد کارونه به خوا کې کېدو یا ورسره دی ناست و د ورسره تعلق به حالو نو معلومېږي دا چې دی په مؤمنانو کې شمار نه ده او د دا مسلمانۍ صرف رسمي ده حقیقي نه ده والحافظون لحدود الله او هغه چې حفاظت کوونکي د احکام د الله تعالی حدود نه مراد احکام د الله تعالی دي د حافظون لحدود الله چې کوم دي مکه چې کوم صفاتونه د مؤمنانو مجاهدینو ذکر شو د مسلمانانو د جنتي خلکو علامات ذکر شو تقریبا و علامات د جنتیانو دلته ذکر شوي دي نو دا والحافظون لحدود الله دغه ټولو لپاره یو جامع لفظ دی حاصل دا شو چې جنتی خلک څوک د جنتی خلک هغه دی په لنډو الفاظو کې چې د شریعت په ټولو احکام باندې عمل کوي چې کله چا د شریعت په احکام باندې عمل کاو د جنتی خلک دی بیا چې کله دوی جهاد کې خو مرتبه یې نوره اوچته ده او هغه خو لا جدا حیثیت دی لیکن د جنتی خلکو علامات دغه دی چې د شریعت پابند وي چې د شریعت پابند نو تش رسمي نومونو باندې او شو شا باندې او نشو شاد باندې کاری واضح نه کیږي وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو خلقو ته یعنی مؤمنان دي خلقو ته وي او دسي خلقو د زیر وروه چې تاسو جنتی خلق یې ما کان للنبي نشتره یا ند جایز د نبی علی السلام د پاره والذین د هغه کسان د پاره امنو چې هغه ایمان راوړي دي ان یستغفروا للمشرکین چې دی بخنو غواړي مشرکانو د پاره د دې آیات شان نزول چې کم دی کم چې امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی هغه دا چې کله د نبی علیه السلام تر ابو طالب وفات کېدو د در وفات نه وړاندې ابو طالب په نبی علیه السلام باندې ډېر غیرتونه کول او هیڅ چاته به د اجازه نه ورکول چې نبی علیه السلام خلاف د سره د عمل ظاهر کی او ابو طالب د ژوندۍ موجود دي هیڅ چا نشو کولی د اسلام د کلک دشمنان چې دوی د خاندان خلکو لیکن د ابو طالب د مرستې په وجه باندې نبی علیه السلام باندې لاس نشو چتولی د ابو طالب د احسانات او د قربانیان او غیرتونه نبی علیه السلام ته معلومو او دا هم نبی علیه السلام د علم وجه د ایمان نشته د ابو طالب چونکی غیرتی د زما سره مینه ده لیکن ایمان نه لري او د چا چې ایمان نه هغه جنت ته تللی نشي د نبی علیه السلام ډېر کوشش وکړ تاسو یو پیر کلمه ووایي د ایمان اظهار وکړي اگر که د ګناهونو سره ولې نه زبر د الله تعالی نه به سفارش کوم د مؤمن ګناهګار لپاره سفارش کول ممکن دي لیکن کلمه ویل پکې شرط دي
په دې مهنت کې چې نبی علیہ السلام لا خپل مقصد ته رسیدلې نو ابو طالب بیمار شو، سخت بیمار شو او داسې اندازه و چې د بیماری کې دی وفات کیږي، داسې علامات څرګند شو. نبی علیہ السلام ځان ورسو حاضر شو، خیال دا و چې نبی دا ابو طالب زما خبره کما کوزه به پریدي، خو نو زما خبره اوري، زما خیال ساتي، کېدای شي په د اخري عمر کې زما خبره د کلمې والا خبره واوري او د ایمان راوړي. نبی علیہ السلام ورغه ابو طالب ته ویل چې کلمه طیبه ورته وړاندې کړه چې د دې اظهار وکړه، الله تعالی به ستا ګناهونه معاف کړي، جنت ته به دې ولېږي، زه به درله سپارش کوم، د کلمه ووایه. ابو طالب غلی شو. ابو جهل سمدستي جواب ورکړ. ابو جهل او عتبه د امیه بن خلف په خوا کې ناست دي، دا لوی د کافرانو لوی سرداران دي. نو دی ابو جهل سمدستي جواب ورکړ چې دا کار ونه کړي، که اوس په دې اخري عمر کې دا کار وکړي نو ټول خلک به خبر شي چې ابو طالب د عبدالمطلب دین پرېښودو او بل نوی دین شروع کړ، دا کار چې ونه کړي. نبی علیہ السلام د دې نه وروسته د کلمه طیبه په زوره باندې بیا وویله، اسې وویله، اظهار یې خالي وکړو. د ابو طالب ته نه ویل چې تی ووایه، په خپله باندې کلمه طیبه په زوره باندې وویله چې ته ور یاده شي ویې وایي. نو بیا ابو جهل بیا آواز وکړ چې ګوره دا کلمه ونه وایه که نه عبدالمطلب دین به دنه پاتې شي. نبی علیہ السلام یو ساعت غلی شو، کلمه طیبه په درېم ځل باندې بیا وویله. ابو جهل درېم آواز بیا راغی، دغه آواز یې بیا وکړ. په دې منځ کې ابو طالب چې کوم دی هغه هم په مړ آواز باندې وویله چې زه عبدالمطلب په دین باندې یم، او دینه بعد یې ساه ورکړ، وفات شو. چې کله دا وفات شو نبی علیہ السلام ډېر سخت خفه و، او نبی علیہ السلام خوښه دا وه چې د ابو طالب دپاره استغفار او بخښنه وغواړي. نو دغه ټیم کې د نبی علیہ السلام الفاظ دا و چې زه به د هغې پورې د ابو طالب دپاره د استغفار او د بخښنې دعاګانې غواړم تر څو پورې چې الله تعالی زه منې کړی نه یم. نبی علیہ السلام لا استغفار ویلې نه و چې فوري د آیاتونه نازل شو، او په دې کې نبی علیہ السلام د دې نه منې شو چې ابو طالب دپاره به بخښنه نه غواړي، دعاګانې بولې نه غواړي. کافران یا قطعي کافران چې کوم دي دا جهنمي خلک دي، او د جهنمي خلکو د دعاګانو سره هېڅ تعلق نشته، په دعاګانو سره هغه بخښلی کېږي نه. نبی علیہ السلام دې نه بعد دعاګانې نه غوښتلې. د مسلمانانو په ذهن کې سوال او شک راولاړ شو چې ګوره ابراهیم علیه السلام واقعه قرآن ذکر کړې ده، او دغه چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام د پلار دپاره بخښنه غوښتلې ده، نو چې هغه دپاره جایز و، نبي علیه السلام دپاره څنګه ناجایز ده؟ نو د هغې جواب ورسره روانه ذکر کېږي. لیکن اول سر کې حکم دا دی چې ما کان للنبي، نه دی جایز د هیڅ یو نبي دپاره، والذین د هغه کسان دپاره آمنو چې ایمان راوړلی، ان یستغفروا للمشرکین چې بخښنه وغواړي مشرکانو دپاره، ولو کانوا اولی قربا، اگر که خاوندان د خپل ولی نږدې خپلوان ولی نه، لیکن بخښنه به ولې نه غواړي. من بعد ما وروسته د هغې نه تبین لهم چې ښکاره شي دوی ته انهم چې یقینا دوی اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي. دوی ته به دا څنګه ښکاره کېږي چې دا جهنمي خلک د چا ته معلومېږي؟ او الله تعالی وایي چې کله دا خبره واضح شو چې جهنمي دي بیا ولې استغفار نه غواړي. چې دا خبره واضح شوې نه وي استغفار ولې غوښتلی شي. نو ګوره کله چې انسان ژوندی اگر که دا کافري، نو حالات د ژوند کې چې دا مړ شوی نه دی، دا خبره یقیني نه ده چې دا جهنمي دی او که نه دی. کېدای شي که دا کلمه وي مسلمان شي، او ډېر خلک داسې کېږي چې اول کافران بیا مسلمانېږي. نو په حالات د ژوند باندې د زندګۍ باندې دنیاوي ژوند کې دا هیڅ یو کافر یقیني جهنمي نه دی. خو چې کله کافر په حالت د کفر کې مړ شو نو اوس دا یقیني جهنمي دی، اوس خبره معلومه شو چې او جهنمي دی. نو دې حاصل دا شو چې د مرګ کله چې انسان مړ شو د مرګ نه وروسته او دا ته پته چې د مرګ په کفر باندې مړ دی، دې دپاره بخښنه غوښتل دعاګانې کول قطعا ناجایز دي، نشي کولی. او په حالات د ژوند کې، نو په حالات د ژوند کې کولی شي. حالات د ژوند کې به استغفار په کومه معنا سره اخیستل کېږي؟ په حالات د ژوند کې هم کافر دی. نو مفسرینو لیکلي دي چې په حالات د ژوند کې استغفار معنا دا ده چې الله پاک دې سړي ته ایمان نصیب کړي چې وبخلی شي، دا معنی ده. نو دغه کې استغفار په معنا د سر راځي، توفیق او هدایت سر راځي. په حالات د ژوند کې په معنا د استغفار په معنا د هدایت او توفیق سر راځي. نو چې کله د ژوندي کافر دپاره دعاګانې غواړي، هغې معنا به دا وي چې الله پاک دې له توفیق ورکړي، دې ته هدایت وکړي چې مسلمان شي، د هغې نه بعد وبخلی شي. دا مضمون چې کوم دی د نبي علیه السلام هم نقل دی. احد کې چې کله نبی علیه السلام زخمی شو، ټولو روایاتو ذکر کړي دي چې نبی علیه السلام په حالت دغه سخت زخمی حالاتو کې چې د مخ نه یې روانه وه
او داسې دعاګانې به غوښتل چې اللهم اغفر لقومي، یا الله زما قوم ته بخښنه وکړي. او قوم یې لګیا صحابه کرام شهیدان کوي، نبی علیه السلام یې زخمی کړی دی، ټول خلک په حالات د کفر کې دي، بخښنه ولا څنګه کېږي؟ نو بخښنه په معنا د هدایت او توفیق سره ده په حالات د ژوند چې الله پاک دې ته هدایت وکړي چې مسلمانان شي جو بخښلي، چې دا معنی ده. خو سړی کله مړ شو د دنیا نه لاړو په حالت د کفر کې، نو بیا دغه استغفار خو ته په معنا د هدایت او توفیق سره والی هم کار نه ورکوي، ځکه د مرګ نه وروسته هدایت او توفیق نه وي، دا د ځنکدنه پورې کار کوي، ځنکدن نه خو کار نه کوي. نو بیا هلته کې استغفار قطعا ناجایز شو، منع شو. نو ځکه الله تعالی وایي چې د خاوندان د خپل ولی نو هم ولا به استغفار نه وي، وروسته د هغې نه چې تاسو ته ښکاره شي چې دا جهنمي یقیني جهنمي خلک دی. معنی دا د چې کله سړی مړ شو نو هېڅکله ولا استغفار ویلی نه شي، او په حالت د ژوند کې چې کله ته یې ویې نو دا په معنا د هدایت او توفیق سره راځي، دا جایز دی. ما تاسو ته د احد د واقعې هغه روایت ذکر کړو. وما كان استغفار ابراهيم لابيه، او نو بخانه غوښتل د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار دپاره الا عن موعده مگر د هغې وعدې نه وه وعدها چې کړې وه هغې لره ایاهو د خپل پلار سره. ابراهيم عليه السلام د پلار دپاره کوم استغفار ویلی نو د څه وجې نه ویلی، دو وجو نه ویلی. یو دا وجه وعدې ورسره کړې وه چې زه به در استغفار ویم کوم وخت کې کله چې پلار یې د سختې خبرې وکړي او د خپل علاقې نه یې په هجرت باندې مجبوره کړو. دا د غصې ټیم د انتقام سوچي، لیکن ابراهیم علیه السلام دومره زړه سوان دی، نري زړه والا، همدردۍ والا، محبت والا سړی و چې په دغه سختو حالاتو کې پلار ته وویل تا چې هر څه وکړو خیر دې ښه دې وکړو، خو زه به هم تاله صرف استغفار او بخښنه غواړم چې الله تعالی تا معاف کړي. او داسې ورته ونه ویل چې زه به دې خوښ شم، زه به داسې وکړم، زه به هغسې وکړم. هغې وجه وروسته قرآن ذکر کړله چې ان ابراهیم الاواه حلیم، یقینا ابراهیم علیه السلام ډېر نرم دل او صبرناک. نو په دې وجه باندې په دغه سختو حالاتو کې ولا بخښنه غوښتله، نو وعده ورسره کړې وه. خو دا وعده په هغه ټیم کې وه چې کله د پلار جهنمي کېده یقیني نه و. کوم وخت یقیني نه و؟ کله چې دا ژوندی و نو په حالات د ژوند کې امکان و چې دا کس یو پیر ایمان راوړي. دغه شان دی کې په حالات د ایمان کې د لپاره استغفار ویل د په معنا د هدایت او توفیق سره و، نو په دغه ټیم کې دا جایز. لیکن چې کله پلار مړ شو او په حالت د کفر کې لاړو نو ابراهیم علیه السلام په دې مسله باندې ورسېده چې دا یقیني جهنمي سړی دی، او د یقیني جهنمي دپاره اوس دعاګانې غوښتل استغفار غوښتل قطعا جایز نه دي. ځکه د مرګ نه وروسته که په معنا د استغفار په معنا د توفیق سره اخلي هم سمون نه خوري، ځکه د مرګ نه وروسته هدایت سریبو د یي نه، هدایت همدغه د مرګ د ټیمه پورې موقع د بیا نشته دی. نو چې کله دی مړ شو ابراهیم علیه السلام د دپاره استغفار غوښتل پرېښودل، به یې نه کول. نو ځکه الله تعالی وایي وما کان استغفار ابراهیم، او نو بخښنه غوښتل د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره الا عن موعده مگر د هغې وعدې نه وعدها چې کړې وه هغې لره ایاهو د خپل پلار سره وعده کړې وه. فلما پس هر کله تبین له چې ښکاره شوه د ابراهیم علیه السلام دپاره انه چې یقینا دا پلار عدو لله دشمن د الله دی، تبرأ منه نو بیزاره شه د هغه نه، به یې بخښنه نه غوښتله. نو بیا استغفار یې ولا پرېښوده. کوم وخت چې دی مړ شه د هغې نه بعد یې بخښنه ولا پرېښودل. اوس یې هدایت هسې ممکن نه دی او بخښلی کېږي خو هسې نه. لیکن دغه یو سوال چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره پلار سره دا وعده یې ولې کوله، نو هغې وجه الله تعالی ذکر کوي ان ابراهیم یقین ابراهیم علیه السلام لأواه ډېر نرم دل او حلیم صبرناک، صبر پکې هم ډېر و، انتقامي جذبه به غالبه نه وه، او زړه یې ډېر نرم و. نو د پلار سره به دغه سختو حالاتو کې در استغفار وعده وکړه چې ټیک ته زه به دا وطن پرېږدم لاړ به شم، ته چې څه وکړې ښه دې وکړه، لیکن زه به دله بخښنه غواړم. نو دا د امت دپاره تعلیم هم دی چې دوی به د خپلو مشرانو سره د مور او پلار سره هم دغه شان رویه کې څنګه چې ابراهیم علیه السلام